نن موږ سره یو پیر بیا جمعدوس ننګیالي صاحب ناست دی. ننګیالي صاحب همیشه موږ خپل قیمتي وخت راکوي. نن مې هم د ځان سره کېنولی دی او ستاسو لپاره به دي خوږې خوږې خبرې او یو څو غزلې شعرونه به دي تاسو ته ډالۍ کوو. انشاءالله ستاسو سره به شریکوو. ننګیالي صاحب تاسو ته به د خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډیره مننه. الله دې خوشاله ساته، الله دې آباد ساته او استاد زرخیز ځمکه تاسو چې کوم جوړ کړی مرګرو لپاره د قوم لپاره او د هغه کسان چې چا به نه پیژندل او ډېر ټالنټ پکې تاسو بل پروګرام بلکې زه به وایم چې زه ډېر خوش قسمت یم تاسو پروګرام مساخیل ټالنټ نو پاغي کې اولنې پروګرام زمو نو لکه د هم کریډټ ماته سي او د تاسو منډه د پای کې ډیر کسان تاسو جنور مخامخ کړ خلکو او به جندل لکه کزونه مون اخلا منو ډیر زیات جوړیږي خو مرګره پروګرام نو کتل نو د تاسو د منډي لغه کوشش ته تاسو چې کوم منډه وهي هغه رسول خدای پاک راخکای په بار باندې زه ان شاء الله الله تعالی تاسو له نور د سن همت درکې چې زما غوندي کسان تاسو وروړي دا غوړه ټیم ورکړي. ډیره مننه یو جهان مننه ننګیالي صاحب ستاسو د ستاینې. یقینا چې زموږ د پلیټ فارم چې کوم دی د ایم پی نیوز په نوم باندې د مسافر پښتانه په نوم باندې کوم چې د فیسبوک په لارې د یوټیوب په لارې باندې زموږ کتونکي ګوري او خوښوي. نن ستاسو زموږ د کتونکو په فرمایش باندې دلته کې زموږ په سټوډیو کې ناسي نو ډېر وخت به نه خرابوم او ځکه چې مرګري چې کوم دي کتونکي چې کوم دي هغه ستاسو आवाज او ستاسو شاعري ډېره زیاته خوښوي او غوښتنه زموږ وخت په وخت باندې کوي چې ننګیالي صاحب ناسنوي ستازه مونږ ته واوروي. نو نن مو زموږ د کتونکو لپاره سره وړي دي او څه به ورته ویل غواړئ؟ بچه زه خو یم څنګه زموږ د مخکې پروګرام څو ورځې مخکې وشو لایو پروګرام چې و نو پای کې زیاتر خلکو د اواز چې اواز سلو راځي نو زما خپله اراده ده چې پای کې دوه ښکلې د مسافر لپاره غزلې وي نو که ستاسو اجازه ته چې عقب وکړو مرګ دوباره هغو ته ورسېږو لکه بهتره به وي. اوس مشوره ستاسو چې آیا هغه دوه غزلې ورته کړو که نه وي لکه مرګ مسله څه ولې چې هلته ملګرو ډېر خوښ کړي ول دغه باندې به راتلل کمنټس به راتلل نو زه خو چې هغه دوه شیزونه مسافر ته هسې هم ډالۍ کېږي زیات پروګرام د مسافرو د جنو د هغو لپاره د منډه تړله ده. بالکل زموږ دغه پروګرام ماښام د مسافرو ورونو لپاره وي او په هغه ورځ باندې اواز لږ مسله وه نو هغې کې تاسو د مسافرو لپاره ډېر خواږه څیزونه غزلې راوړې وي هغوی مس کړي دي نو په دغه وجه باندې هغوی ته که هماغه تاسو ډالۍ کې شریک کې ورسره نو ډېره خوند به وکړي هغوی به ترې مزه واخلي. بالکل انشاءالله باچا ستاسو فرمایش د ملګرو فرمایش به ضرور پوره کوو. اولنې هغه لکه دلته خو سړی د څه نه خبر نه وي که نه په مسافرۍ ما خو جان په خپل وطن کې مسافري وکړه بهر ملک کې مو وکړه قطر کې مې 2 کاله تېر کړل نو دا ځینې ټلیفونونه کې ما ته جنو دغه راولېږه ګړی راولېږه او ما له موبایل راولېږه خبره چې هغه په کوم حالاتو کې تېرېږي په سرو شګو کې زندګي تېروي او هغه ته پته وي خو د هغې باوجود د خپلو ملګرو هغه ګیلې یا د هغو هغه فرمایشونه د څه حده پورې پوره کوي نو زه کوشش کوم او د ملګرو ته دا خواست هم کوم چې یاره د فرمایش که ونه کړی شي یو مسافر ته نو غوره به یې ولي هلته هغه خفه کېږي چې د خپل ملګري له د خپل رول دا شی لېږل هم غواړي او کېدای شي جبي اجازت نه ورکوي حالات هم داسې دي نو باقي کې لکه یو غزل ما دغ کړی دی چې په مسافر څه تېرېږي نو هغه په سرو غرمو کې په سرو شګو کې په عربو کې پروت وي دویم چې کله به هغه د ملګرو سره شیر کوم. بالکل ارشاد. سوانې لاړه شوه له خاورې د عربو په میرو کې رنګ تور لکه د سکور شو دا داړې په سرو غرمو کې ځوانې لاړه شوه له خاورې د عربو په میرو کې
نتی پلار و مور خبریگی پا بچی مساتریگی نتی پلار و مور خبریگی پا بچی مساتریگی خوری وائی رور می گل دے گلی جن کڑی پا ازغو کی زونی لاړ شول خاورې د عربو په میرو کې پتیارا بکار للاړ شي پتیارا د کار نراشي پتیارا بکار للاړ شي پتیارا د کار نراشي هل تخلق د سوای چې پلان دې په مزو کې زونی لاړ شول خاورې د عرب په میرو کې کله ورځ چې د اختر وي د چا څوک چې مسافر وي کله ورځ چې د اختر وي د چا څوک چې مسافر وي ناوي زیاړه زیاړه کېږي سای ناوي په بچو کې ژوندې لاړه شوله خاورې د عربو په میرو کې پردی وطن کې خدایا مسافر چرتا مړنا کې پردی وطن کې خدایا مسافر چرتا مړنا کې وطن خپل ورتا یادېږي زنکدن پدې سلګو کې ژوندې لاړه شوله خاورې د عربو په میرو کې بس کې خپل وطن تراشا ننګیالي انا شل کېږي بس کې خپل وطن تراشا ننګیالي انا شل کېږي که یو لاس کې دې سپین زر وي او بل لاس دې وي پسرو کې ژوندې لاړه شوله خاورې د عربو په میرو کې رنگ تور لکه د سکور شو دا داړې پسرو غرمو کې ژوندې لاړه شوله خاورې د عربو په میرو کې. واه 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 ډېر زبردست ډېر په زړه پورې یقینا چې زمونږ دغه ملګري زمونږ مسافر وروڼه دي هغوی به ترې خوندونه هم اخیستي او د خوندونو سره سره به یې ترې لږ افسوس به هم کړی او څه خبرې به یې ترې اوچتې کړې هم وي ځکه چې یو نصیحت غوندې هم دی به دې ستاسو په دې شاعرۍ کې ستاسو په دې خبرو کې ډېره په زړه پورې شاعري ده د جمعدوست ننګیالي. زمونږ کوشش همدغه دی چې ملګري ته خوندونه هم واخلي او ستاینه هم وکړي ځکه چې جمعدوست ننګیالي چې کوم دی هغه زمونږ په ټیلنټډ مساخل پروګرام کې مونږ تاسو ته ویلو چې د دوو کتابونو د سواد پرهر او ننګیالي مصنف هم دی او داسې نورې هم ډېرې هلې ځلې کوي په ډیوه ریډیو په خیبر نیوز باندې په دې باندې پروګرامونه هم چلیدلي دي او زموږ خوش قسمتي ده چې دغه زمونږ د کلي فخر زمونږ د کوټې کلي دی او موږ ته هر وخت اویلیبل دي چې کله هم موږ جمعدوست ننګیالي خپل سټوډیو ته یا هر ځای ته راغوښتی دی نو موږ ته ټایم راکړی دی. نن ستاسو په فرمایش باندې ملګرو زموږ سره ناست دی د کار نه ستړی راغلی دی په دې ټایم کې نری دی هم ورله ساعت نه ورکوي خو موږ بیا هم موږ ټایم راکړی دی او ستاسو سره به دغه خپل خواږه شعرونه او غزلې چې کومې دي دا به درسره سره شریکوي. ننګیالي صاحب ټایم هم ډېر نه خرابوم تاسو هم ماته پته ده چې کاروبار کوئ ستړي به راغلي زما په لږه وینا تاسو یو پیره بیا موږ ټایم راکړو
کداغه دویم غزل چې کوم چې په هغه پروګرام کې تاسو ولې او ډیرو مرګرو مس کړی دی نو هغه زما په خپل هم ډیر خوښي ډیره بهترینه وینا ده پکې چې یو مسافر ډیر عمر مسافري کوي نو بیا هغه کور ولا هم وایي چې سره وکړو چې د خپل وطن کې د خپل کور باندې پاتې شي نو په هغې باندې تاسو لیکلي کړي او هغه ډېر په زړه پورې دي ډېر ښایسته لفظونه تاسو په هغې کې راغونډ کړي دي نو که دغه تاسو د دې مینهوالو سره شریک کړي نو ډېره خوند به وکړي. بلکل واچه شریک وو سره او زما خو د مسافرونو بیا پکې دم خواست دی مسافري خوند کوي ټیټ شو سره د مجبورۍ نه ځي د کور مسایل هم داسې چې هغه یوازې په کلي کې هم نه حل کېږي خو داسې هم نه ده پکار چې یو سړی دومره مسافري وکړي چې هلته د هغو مینهوال په دې باندې پښیمانه شي او په دې باندې مجبوره شي چې یاره دا کس ورکول غواړي د ده نه پاسپورټ نیول غواړي څوک نو زه به ما ته خواست چې دومره دغه دې نه کوي خپل مینهوال دی هم ټایم ورکوي نو دا د اواز دی یو سړي ډېره مسافري کړې ده او هغه بیا خپل مینهوال له په لاس ورغلی نو هغه ورته څه وایي نو د هغې په باره کې جانو یو غزل دی وایي یار پاسپورټ در نسیزم ما قسم کړه دې یار پاسپورټ در نسیزم ما قسم کړه دې دا زلی تاکل پرېږدم ما قسم کړه دې یار پاسپورټ در نسیزم کله چې ورځي دی اشنا د تلو راشي قسم دې دا زړګې زما پدرځي دو راشي قسم دې دا زړګې زما پدرځي دو راشي د ورځ ته ورځ زړېدم ما قسم کړه دې دا زلی تاکل پرېږدم ما قسم کړه دې یار پاسپورټ در نسیزم د شپې زو پاسم جانانا اسمان ته ګورم تا ته دعا کوم په ما ګرانا اسمان ته ګورم تا ته دعا کوم په ما ګرانا اسمان ته ګورم لکه د کونډې اوسېدم ما قسم کړه دې دا زلی تا کله پرېږدم ما قسم کړه دې یار پاسپورټ در نسیزم ما قسم کړه دې دا زلی تا کله پرېږدم بغیر لتانه د اختر خوندونه نوي هم په نکریزو زما سره دواړه لاسونه نوي هم په نکریزو زما سره دواړه لاسونه نوي د للمې ګلشم دوړېدم ما قسم کړه دې دا زلی تا کله پرېږدم ما قسم کړه دې یار پاسپورټ در نسیزم تورا لیگی کریادونا پدی سو کلما در پسیو رکمی شو خوبونا پدی سو کما تورا لیگی کریادونا پدی سو کما در پسیو رکمی شو خوبونا او پدی سو کما تورا یادیگی دم پدم ما قسم کڑے دے دا زلی تا کل پریگدم ما قسم کڑے دے یار پاسپورٹ در نسیزم تو خو بیا لاړې په یو لار پنا بشولي اوښکې راتلې مې په رخسار پنا بشولي اوښکې راتلې مې په رخسار پنا بشولي بیا پوره میاشت به جړېدم ما قسم کړی دی دا زلې تا کله پرېږدم ما قسم کړی دی یاره پاسپورټ در نسیزم شمپا کوسکی خپان نیولې تاو نکتل مړی می غټه غریو نیولې تاو نکتل مړی می غټه غریو نیولې تاو نکتل ننګلې تا ته ودرېدم ما قسم کړې دې دا زلی تا کله پرېږدم ما قسم کړې دې یار پاسپورټ در نسیزم ما قسم کړې دې یار پاسپورټ در نسیزم واه 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 ډېر زبردست دغه ګرانو کتونکو دغه چې کوم غزل دی زما په خپله هم دغه ډېر خوښېږي او یقینا چې تاسو به هم یو میسج شوت کړی وي کوم چې زمونږ مسافرونه دي چې زیاته مسافري هم نه ده پکار الله دې ستاسو دغه مسافري دغه ستونزې دغه سختي په تاسو اسانه کړي زمونږ نننی مېلمه چې کوم و جمعدوس ننګیالي صاحب ستاسو یو جهان مننه کوو چې خپل قیمتي ټایم مو وایستو او
د ام پی نیوز سټوډیو ته راغلی نو ستاسو یو جهان مننه بچا ستاسو چې تاسو خپل مرګرو ته او مینوالو ته دومره ټایم ورکو او بیا مالی ټایم راکو چې زه روغ ته خپل تاسو خپل قیمتي وخت ضایع کو او خپل پیسې لګو خپل لګو خپل مرګرو ته د جون نیو خپل پروګرامونه نو تاسو مننه او دا مرګرو مننه چې زموږ پروګرامونه خو خی تاسو پروګرامونه خو خی الله دې هغه ګل ګلزار ساتي او تاسو دې خدای ګل ګلزار ساتي امين د ننګیالي صاحب ډېرې خوږې په زړه پورې خبرې دي ګرانو کتونکو دغه زموږ میلمه او جمعدوست ننګیالي یقینا چې تاسو به د دې پروګرام خوندونه اخیستي مزې به یې اخیستي تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي د لوی